په دریم ون ډے میچ کې هم پاکستان زیمبابوے ته په 99 رنزونو باندې شکست ورکړی دی. دا سیریز پاکستان 2-1 سره وګټلو. لومبنی میچ پکې زیمبابوے ګټلی او په دویم میچ کې هم پاکستان زیمبابوے ته یو غټ شکست ورکړی. په دریم میچ کې هم پاکستان زیمبابوے ته یو غټ شکست ورکړو. سپیشلی کامران غلام پکې زبردست بیټینګ کړی دی. سینچری وهلې د پاکستان بیټسمنان نن کلیک شوي وو. ټولو پکې ښه بیټینګ کړی دی. بالینګ کې هم ټولو بالرانو آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی. پاکستان چې کله هم د یو کمزوري خلاف ټیم گیم کوي نو پاکستان له دغه رنګ غټه پکار ده. غټ لیډ سره میچ ګټل پکار دي. دا نه چې دغه کمزوري ټیم کله لکه په ډومنی ون ډے میچ کې چې پاکستان له 15 رنونو شپږ کلاډیان آوټ کړو او هغه میچ د باران په وجه بیا په ډکلیویس میتھډ باندې زیمبابوے ګټلو. میچ اسی هم زیمبابوے ګټلو ځکه په 60 رنونو باندې شپږ کلاډیان آوټ او هم وکټ هم پرې وته خو کیچ ډراپ شو په 60 رنونو باندې بیا پکې باران راغو. خیر پاغه باندې خبره نه کو. د دریم میچ کم مکمل سکور کارت دی ادر سره شریکوم چا پکې ښه پرفارمنس کړي چا پکې نه دی کړي. مکمل انفارمیشن به تاسو ته معلوم شي. راځو چې ډیټیل سکور کارت لا تاسو د سکرین باندې سکور کارت کاری. پاکستان نو باندې بیټینګ کړو چې 303 رنونه کړو. شپږ کلاډیان آوټ او 500 ورونه مکمل وخلیو. سایم ایوب په 37 بال 31 رنونه کړو. عبد الله شفیق پکې 50 وهلې و په 68 بالونو باندې 50 وهلې و. سټرایک ریټ چونکه 73 او کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. کامران غلام په 99 بال 103 رنونه زبردست بیټینګ کامران غلام کړی دی. رضوان کپتان په 47 بالونو باندې 37 رنونه جوړ کړی دي. سلمان آغا 26 بال 30 رنونه. طیب طاهر 16 بال 29 د پکې زبردست بیټینګ کړي. ناټ آوټ هم پاتې شوی دی. عرفان خان یو ځل بیا ناکام شو په 5 بال 3 رنونه. عامر جمال 4 بال 5 رنونه جوړ کړي دي او د هم ناټ آوټ پاتې شوی دی. د زیمبابوے له طرفه سکندر رضا 10 اور 47 2 وکټي. نګراوا 10 اور 55 2 وکټي اشتري دي. مزوربانی 10 اور 66 رنونه کنسیډ کړي یو وکټه. سین ویلیامز 10 اور 43. فراس اکرم 8 اور 63 د پکې لګ ایکسپنسو صابر شي یو وکټ هم د اشتلې ده. بریان بنټ 2 اور 27 د هم ایکسپنسو صابر شوی د وکټ د یو هم نه د اشتلې. په جواب کې ورپسې دغه 303 رنز چې سکور پسې د زیمبابوے ټوټل ټیم په 204 رنزونو آوټ شوی دی او سلويخ اورونو کې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. ګومبي اوپنران چې کم دی ډومبنه اوپنر 9 بال 5 رنزونه ورسره مرومانی 30 بال 24 رنزونه جوړ کړی دي. ډیون میرز 4 بال 4. کریج ایرون د کپتان چې کم دی 63 بال 51 رن جوړ کړي. خو بیټینګ پکې کپتان کړی دی. نور کته سین ویلیامز 29 بال 24 رنونه. سکندر رضا 25 بال 16 رنونه. بریان بنټ 27 بال 37 دم پکې ښه اننګز کړی دی. کلایو مدان دے 32 بال 20 رنزونه. فضل فراز اکرم 6 بال 5. نگراوا 16 بال 17 اور مزور ابانی 0 بال 0 دے پکې نٹ آؤٹ پاتې شوی دی. د پاکستان طرف سایم ایوب ټیک بالینګ هم کړي. اوپننګ هم کړي. ټیک بالینګ هم کړي. 4 اور 29 2 وکټې مېشتلې دي. سلمان آغا 7 اور 33 وکټ یوم نه. ابرار احمد 9 اور 45 2 وکټې. حارث رؤف تقریبا 8 اور 34 رنونه 2 وکټې. حارث رؤف هم اشتري دي. عامر جمال 5 اور 19 2 وکټې. عامر جمال هم کوله بالینګ کړی دی. فیصل اکرم 6 اور 37 یو وکټه. کامران غلام هم پکې 2 اور کړي. اوورن ځای کنسیډ کړي او یو وکټه دوهم تر لاسو کړی ده. پاکستان دا میچ په 99 رنونو باندې وګټلو. په 99 رنونو باندې شکست یو غټه د پاکستان تر لاسو کړی ده. دا د درو میچونو ون ډے سیریزو چې دا سیریز پاکستان 2-1 سره وګټلو. جی ډومبنی میچ زیمبابوے ګټلو او ورپسې دویم او دریم پاکستان وګټلو د رضوان په کپتانۍ کې. جی دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.